نو دوستانو دا څه وجه کېدلی شي؟ وجه دا ده چې دلته کې شرعي نظام نشته دی، تنفیذ د حدود الله نشته دی. که چا نه غلو شي د هغې حکومت څه نشي کولی، یا که چا سره څه قسمه زیاتي وشي د هغې انتقام څوک نشي اخیستی. نو زه تاسو له اهم پیغام در کوم، دا ویډیو ما وکتله نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. نو زه خصوصا افغانستان والو له هم دا پیغام ورکوم چې تاسو د دې ښه قدر وکئ او د دې نظام تاسو ښه خیال وساتئ او د دې بې قدري درنه ونشي، بې ادبي درنه ونشي. او که دا درنه لاړ بیا به په سرو سترګو جاړئ. مونږ یې غواړو، مونږ دا غواړو، هر سړی دا غواړي چې په پاکستان کې د شریعت راشي. چې شریعت راشي بیا به هر چا ته خپل حق میلاویږي، حدود به جاري کیږي، نه به چا نه غلا کیږي، نه به د چا حق څوک خوري، نه به څوک د چا مال خوړی شي، نه به چا سره دوکه کیږي، نه به فراډ کیږي، هیڅ به هم نه کیږي، یو قسمه ګناه به هم چا نه ونه شي. نو دا ټول برکت چې کوم دی دا د شرعي نظام دی. نو الله دې په پاکستان کې شرعي نظام راولي او مونږ ته دې هم دا توفیق راکړي چې مونږ هر ټیم دا شرعي نظام دپاره دعا وغواړو. نو تاسو ته زه دا خبره کوم چې د شرعي نظام دپاره دعا کوئ او روچت شي. تاسو په خپلو سترګو وکتل 15-20 کاله وشو څه د پاسه، نو پاکستان کې څه وشو؟ دا ملک څومره په تنزل روان دی، څومره ورو ورو چې کوم دی خرابیږي او خلک پریشان دي، عوام پریشان دي، هر سړی خفه دی. دا څه د وجې نه؟ دا دغه شی کیدی شي. وګورئ د افغانستان پیسه څومره لاندې و موږ نه، اوس څومره اوچته شو او ورځ تر ورځه زیاتیږي، سیوا کیږي او ښه کیږي. نو وجه دا ده چې هلته کې شرعیت راغی، شرعي نظام راغی. نو دې دپاره دعا وکئ او خصوصا هر منځ کې دا وایي چې د ظالم باچا نه مونږ وساتئ او د هغه د مدد نه هم مونږ وساتئ. الله دې مونږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. جزاکم الله خیرا.